بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، تیر پروګرامونو کې مونږ د افغانستان او د پاکستان په کم معاملاتو په هغې خبرې کړې. نن به مونږ خصوصي خبرې په افغان کډوالو باندې کوو چې آیا په پاکستان کې څومره افغان کډوال موجود وو، یا په هغې کې څومره افغان کډوال چې کوم دی خپل ملک افغانستان ته لاړه، یا څومره اوس موجودن په پاکستان کې ژوند کوي. په دې ټول هر څه باندې به موږ خبرې اترې کوو. موږ سره سینیئر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب پروګرام کې بیا تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه شاجي، تھینک یو. ټکر صاحب دا راته ووایي چې څومره افغان کډوال در دې دمه پورې افغانستان ته لاړه او څومره افغان کډوال در اوسه پورې په پاکستان کې ژوند کوي لګیا دی؟ دا مهمه پوښتنه ده. په کار ده چې په دې موږ کلیر یو که نه، ځکه چې ځینې معاملات داسې وي چې زمونږ کتونکي ستاسو د دې پلیټفارم داسې وي چې هغوی په دې کې دلچسپي اخلي. بالکل د افغان کډوالو لړۍ جاري ده، خو چونکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم دا صورتحال دی او تاوتریخوالی تېر شو، نو د هغې له وجې لارې بندې دي. نو د هغې په نتیجه کې د افغان کډوالو چې کومه لړۍ ده د بیا ستنېدنې، هغه هم ولاړه ده، نه ځي. لکه مطلب دا نه چې دغه لړۍ ختمه شوه یا سسپینډ شوه یا مطلب چې ایکسټینشن، نو هغه چونکې لارې بندې دي، نو نه مریضان ځي راځي، نه تجارت ځي، نه مطلب ګاډي ځي راځي. نو دغه شانتې دغه خلک هم چې کوم دی نو دېخوا دي او هغه لړۍ ولاړه ده. تاسو تپوس وکړو چې څومره لاړل څومره پاتې دي. ګوره بېلابېل رپورټس دي، خو بهرحال هغه ورځ چې یو ډېر مهم اجلاس و، نو د وزیر اعظم صاحب په مشرۍ کې نو هغوی ته بریفنګ ورکړی شو، ځکه چې هغه د سلامتیا خصوصا د پښتونخوا او د افغان کډوالو حوالې سره و. که ستاسو یاد شي شاجي، د دې 11 ورځې کېږي او په دې کې د 3 صوبو وزرای اعلی، پنجاب، سند، بلوچستان او دغه شان بلکې ګلګت بلتستان د هغې وزیر اعلی او د آزاد کشمیر وزیر اعظم، وفاقي وزیران او فیلډ مارشل سید عاصم منیر دې شرکت کړی. زموږ د صوبې نومنتخب وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب دې کې شرکت نه و کړی، د دې نمایندګي مزمل اسلم صاحب کړې وه. نو په هغه اجلاس کې په بریفنګ کې وزیر اعظم صاحب ته ویل شوي وو چې د پاسه 14 لکه افغان کډوال په دې جاري لړۍ کې چې د دې 2 کاله پوره شو، نو هغه واپس ستانه شوي دي په بېلابېلو لارو چې په هغې کې چمن او تورخم د یادونې وړ دي چې په دې زیات چلن کېږي. او بیا په تورخم خو خواوشا مطلب چې 8 لا کنه زیات صرف په تورخم باندې اوړېدلي دي، زیات چلن په دې دی که نه. بهرحال هغه ورځ بیا یو رپورټ راغی چې خواوشا دغه شمېره 15 لکه ته رسېدلې ده. بیا ما یو بل رپورټ کته د UNHCR، هغوی وایي چې خواوشا څه د پاسه یا کم 30 لکه 2.3 میلیون افغانان اوس هم په پاکستان کې دي، چې په دې کې یا 2.5 میلیون چې په دې کې دوی وي چې پیوار 12 لکه دي، ACC سخواوشا 9 یا 8 لکه دي، او چې کوم هغه افغانان چې د هغوی سره هېڅ قسمه اسناد نشته، نو د هغوی شمېره راوند اباوټ 2 لکه ده. ټیک شو؟ نو دا سخواوشا 22-23 لاک 2.34 میلیون دا جوړیږي. صحیح ده. اوس چون کې پاکستان حکومت یو غږ کړی شاجي په 13 اکتوبر نومبر 2023 کې چې څومره هم ګوره دا یې نه ویلې چې افغان کډوال چې څونه هم په غیر قانوني توګه میشته خلک دي، انکلوډینګ افغان کډوال، مطلب چې چا سره پاسپورټ نی، چا سره ویزه نی. ټکر صاحب په دې به هم خبرې کوو، خو لږ زه ستاسو دا خبره وړاندې بوځم. یو څو ورځې وړاندې چې کوم د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز صاحبه ده، هغې اعلانات باقاعده په جوماتونو کې وکړه چې یاره پنجاب پولیس ته هم وویل چې کور په کور وګرځئ، چې کوم افغان کډوال دي هغه د هغه ځینه بهر کوي. ټکر صاحب وزیر اعلی د پنجاب مریم نواز صاحبه خو د پنجاب نه افغان کډوال روباسي، خو آیا د افغان کډوال ځي چېرته، پاتې کېږي چېرته، بارډر بند دی، څه به کېږي؟ مهمه پوښتنه شاجي. ګورئ تاسو د دې نه وړاندې ګنډاپور صاحب وزیر اعلی و، بالکل. نو کله چې د وفاقي حکومت لخوا او د سیفران لخوا دغه احکامات راغلل چې تاسو دا کیمپونه هم وتړئ او لږه سختي راغله چې دا واپس لیږو، او په سند او پنجاب کې دوی خلاف باقاعده کاروایۍ شروع شوې او ګرفتارۍ شروع شوې. نو دا خلک افغان کډوال د سند او پنجاب نه پښتونخوا ته راتلل. اوس دلته قصه بدله وه.
داسې هم ښکارېده چې ګینې د افغان کډوالو په حواله وفاق او پښتونخوا په یوه پاڼه نه دي، په یو مخ نه دي، په یو پیج نه دي. یعنې مطلب یې چې هغه مطلب د یو صوبې وزیر اعلی روباسي د بلې صوبې وزیر اعلی چې کوم دی ځای ورکوي، نو مطلب په یو ملک کې چې کوم دی نو دوه نظامونه چلي لګیا دي. بالکل. او دا ګیله ګنډاپور صاحب سابقه وزیر اعلی د پښتونخوا هغوی به دا کوله چې په کار د یو پالیسي وي، یو میکانیزم وي، او دا ګیله به یې کوله چې تاسو موږ دې کې موږ سره مشوره وکړئ. جی. بیا مطلب یې چې نوی وزیر اعلی راغی سهیل افریدي صاحب، نو دوی هغه نیشنل پالیسي خو ومنله چې یو دا منو. ګنډاپور صاحب هم انکار نه وکړی، خو دوی په صوبایي اسمبلی کې وویل چې یو نیشنل پالیسي د دا لیږل دي زی دی، خو دوی دا وګورئ چې زموږ دومره وس اختیار خو نشته چې دومره خلک په لکونو دا به موږ سمبالو څنګه د دوی لپاره انتظامات. بیا یې څه غوښتنې وکړه دا وې چې دوی تاسو لیږئ نو یو خو د دوی لپاره لارې زیاتې کړئ چې لکه په اسانه وړي زر لار دا چې تاسو را لیږئ په لکونو خلک څه په سړکونو لکه دا تاسو داخلو کې مو کتل، بیا په دې خیبر کې په لارو سړکونو او ګاډي او څوک شپې کوي، بیا خبرونه راځي چې یاره تکلیف دی زنانو ماشومان، نو بدنامي کېږي که نه. بالکل. بل په دې کې صحت مسلې، ماشومان، خوراک او دغه هر څه کېږي. نو دوی وایي چې یو خو دغه ون وینډو کې چې بس څه کوایف چې په یو ځای کېږي، بله دا چې لکه نور پیسې قطارې ټیمونه تاسو لږ زیات کړئ چې دغه وشي، مطلب چې کوم پروسس دی چې هغه لږ زر در زر وشي. اوس تاسو وګورئ چې په سند کې ټیک ټاک اپریشن د دوی خلاف روان دی، په کراچۍ کې اورالیږي، په پنجاب کې سر په سند کې روان دی، په سند کې روان دی، کراچۍ کې روان دی، تاسو وایئ چې انعامونه پې ورکړل کېږي، په پنجاب کې روان دی. نو مطلب ګړ راځي او خیبر پښتونخوا، مطلب افغان کډوال به راځي په خیبر پښتونخوا کې پاتې کېږي، نو د خیبر پښتونخوا خپل عوام به چېرته ځي؟ خو خیر لکه زموږ 45 کاله وشو دلته، مطلب چې موږ کله هم په دوی نه یو تنګ شوي. نه تنګېدو خبره ټکر صاحب زه نه کوم. دغه دی زه اصل کې ګورئ پنجاب له دا پکار دی که نه چې ته دې حالاتو وګوره چې بارډر بند دی، دقه خبرې له زه راتلم، دا پښتونخوا باندې بوج دی، زور دی دلته. لکه دلته خو یو خو زموږ بجلي نه وي مسلې، بالکل ټیک ده، زما ځوانان بهر ځي مزدورو پسې، ټیک شو. نو دا ټولې مسلې شته دی، مونږ خو پې نه تنګېږو. لکه هم دوی راوستي وو 45 کاله مخکې، تپوس خو یې نه و کړی که نه. بالکل. اوس په خلک چې وایي ګوره لاړ دي شي، شل ځله دې لاړ شي، دا یو ملک دی، د دوی خپله قیصه ده، خپل قانون یې دی چې دا وایي چې غیر قانوني خلک او مطلب او افغان کډوال دا دي ځي، نو مونږ خو دا نه دي ویل چې نه دي ځي. بالکل. خو یو پالیسي پکار یو طریقې کار دی، یو طریقې کار پکار یو درجه. هغوی هم دا وایي چې زموږ دلته په کرولونو اربونو روپو روزګارونه دي، لکه د دې به څه کېږي. نو دا ټول سوالونه دي. خو بهرحال اوس ټکر صاحب اوس ویلی کېږي دا چې کوم افغان کډوال رونه دي زمونږ، یقینا بورډ بازار کې دا ډېر روزګارونه تقریبا 40 څومره دوکانونه ویلی کېږي چې دا ټول د افغان کډوال رونو دي، په زرګونو سلګونو په زرګونو باندې. خو خبره به دا کوو چې لکه اګي دغه وینا کوي، زه پرون تللی وم، اګي دغه ویل چې یاره مطلب لکه مونږ پاکستان خپل ملک ته اوباسي لګیا دی افغانستان ته، خو در دې دمه چې کوم معاملات روان دي، اوس بارډرې بند دي، لارې بندې دي، مطلب تجارت بند دی، دلته په موږ باندې روزګار خراب شو، موږ روزګارونه مطلب په تاوان باندې لرې که، اوس راته لار هم بنده ده، نو نه اوس اخوا تلی شو نه دې خوا تلی شو، نه خپل روزګار دوباره شروع کولی شو، سبا بیا لاره کولی شي، بیا به وایي چې ځئ. نو اګي حیران دي، سوچ کوي چې یاره موږ ته داسې څه لار وښایي چې موږ په هغې باندې عمل درآمد وکړو، لکه خپل ځان کې اګي په ټینشن کې دي چې یاره نه پوهېږو چې څوک وو، یو خوا مباسي بل خوا لارې بندې دي. د دې خو به زه دا ووایم شاجي، د دې ټول قصور د دې طالبان رژیم دی، د افغان حکومت دی. ښه ورته پته چې زما په میلیونز کې خواوشا 3 میلیونه 13 لکه افغان کډوال دا په پاکستان کې دي، او ته راځې جنګ کې او بدماشي کې د هغه ځایانو بیا به زور دې پښتنو ته رسي که نه، چې دا دلته دي چې څوک په سړکونو ماشومان یي ورسره، بالکل بیا لکه مطلب 10 لک کور به په 15 لکه خامخا خرڅوي، صحیح ده. نو پکار ده ګوره هغوی ته پکار دي چې زموږ دا خلک هلته دي، نو چې لږ دا مونږ چې بیا وایو چې مذاکرات وکړئ، دغه اوږه ښکته یوسئ، صحیح ده. نو بیا خو به دا کارونه وي، بیا به دا ګیلې راځي، او دا خلک په بیا ځان سره ښه پیغام وړي، لکه مونږ ما او تاسو چې بتلو بورډ بازار ته اوس هم کله لاړ شو، بالکل یو د افغان رور نه مونږ دا خبره اورېدلې ده چې پاکستان پسې بدرد ویلي کلم نه خوای پاکستان وي زموږ کور دی، دویم کور دی، او خدای دې ودان لري، موږ دې ځای راکړی، عزت یې راکړی دی 50 کاله. خو اوس چې دا کم حالات دي او لکه هغه سړی به ځان سره سم میسې جوړي
چې د هغه ماشومان 3 شپې او 3 ورځې هغه په دې یخنۍ کې هغه په سړک تیروي او هغه قیمتي کور پونه خرڅوي، نو بیا به خامخا نو دا ګوره دا اوس افغانستان ایز ا ریاست ایز ا سټیټ ته سوچ وکړي چې زما خلک هلته دي او دا صورتحال دی او په ما خلک جرګې کوي، نو څه ناڅه دی بیا اوږه ښکته یوسي که نه چې دوی ته هم لږ ریلیف میلو. ډېره مننه ټکر صاحب، یقینا زړه خو غواړي چې په دې باندې موږ ډېرې خبرې وکړو، خو چونکې پروګرام وخت اختتام ته رسي، دا و د ټکر صاحب تجزیه چې کومه تاسو واورې د افغان کډوال حوالې سره، یقینا چې که 100 کاله تېر کړي نو خپل ملک ته به واپسي کې او څه پالیسۍ داسې دي د پاکستان چې هغې کې موږ هېڅ نشو کولی، نو زمونږ افغان وروڼه چې کوم دي اوس هم وروڼه دي، بیا هم وروڼه دي او بیا به هم وي، نو لاړ دي چې خپل ملک افغانستان ته ویزه دې واخلي بیا دې واپس راشي. دا و زمونږ نننی پروګرام، د بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازه، الله پامان.